حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ډیر کرامتونه دي، لیکن درې کرامتونه داسې دي چې هغه ډیر زیات مشهور دي او د مرګ نه وروسته چې دین هغه خلکو هغه په خپل سترګو باندې هغه ولیدل. پاغه کې اولنې حضرت جابر بن میمون رضی الله تعالی عنہ تابعی دی. دی فرمایي چې کله چې عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ وفات شو، خلک دغه په جنازې باندې ولاړ او جنازې ته سپونه چې دین هغه تیار کړل شي. نو په دې کې چې دین یو سپینه پرنده چې کم دین یو مرغۍ هغه راغله د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ په کفن کې چې دین نه وته. خلکو چې کله د جنازې مونږ وکړو نو چې کله خلکو هغه تلاش کړو هغه مرغۍ چې کم دین هغه غایب و. دا د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ډیر مشهور کرامت دی. صحیح ده. دویم کرامت د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ یو داره چې کله د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ کفن دفن وشو، خلکو په خاورې واچولې. نو عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ د کفن دفن وروسته خلکو یو اعلان، غیبی اعلان او आवाज چې دین هغه واوریدو. څه आवाज؟ هغه د آیاتونو د قران مجید وو.